او کوم کس چې د خپل مسلمان ورور په عیبو باندې پرده واچوي الله تعالی به په بدله کې جنت ور نصیب کوي. المعجم الاوسط للطبرانی کې حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا روایت تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا يرى مؤمن من اخيه عورة فيسترها عليه الا ادخله الله الجنه. کوم یو کس د خپل مسلمان ورور په عیبو باندې پرده واچوي د هغه ګناهونه پټ کی د هغه په خطاګانو باندې غلطیو باندې بالکل پرده واچوي چاته ظاهر نه کی الله تعالی ودته د هغه په بدله کې جنت ورکوي. څومره غټه ده دا صرف مونږ ته صدا کول پکار دی چې مونږ تاسو د چا عیب وینو په چا کې څه غلطي وینو څه داسې د ګناوال کار پکې وینو بس هغه خپل ځان ته محدود کړي بهر ته خلکو ته موایي یا به الله تعالی مونږ ته دا انعام راکوي دی په وجه به الله تعالی مونږ ته جنت را نصیب کوي. او مسند احمد کې هم دا روایت موجود ده. حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه دا یو ورځ حضرت مسلمه بن مخلد رضی الله تعالی عنه خواته د ملاقات لپاره د تشریف راوړ. بیا کله چې ورته راغی بیا هغه وخت کې د مسلمه بن مخلد رضی الله تعالی عنه چې کوم دربانو چوکیدار و هغه د صحابي ودراو نه را پرېښود او خپل منځ کې څه خبرې سره وشولې او دا आवाज دا شور دا کیفیت د حضرت مسلمه بن مخلد رضی الله تعالی عنه ولیدي او ویاروید بیا هغه وخت خپل دربان ته وځ درا پرېده. کله حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ راغی او ورته وی چې زه د تا ملاقات ته نیم راغلی انی لم آتک زائرا ولکنی جئتک لحاجه. زه صرف د تا کتلو ته یا د تا زیارت ته نیم راغلی بلکې د ما یو خاص مقصد ده. زه د یوې خاص خبرې تپوس کولو ته راغلی د ما کار ده در سره بیا هغه کار ته شاید حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ دا خبره ورته بیان کړله وای تا هغه ورځ دا خبره په زړه ده چې کوم ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کړې وه چې کوم یو کس د خپل ورور داسې غیر اخلاقي یا د ګناه کار وویني په هغه باندې دی پرده واچوي یا به د قیامت په ورځ باندې الله تعالی د دغه انسان په ګناهو باندې په غیر اخلاقي کارو باندې پرده اچوي. نو په دې وخت کې حضرت مسلمه بن مخلد رضی الله تعالی عنہ دا جواب ورکړ وای بالکل ماته هغه ورځ یاده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمان هم یاده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویل. نو په دې وخت کې حضرت عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنہ دا خبره ورته بیان کړه وای د ما د راتګ مقصد صرف دغه و چې زه د تا نه د دې خبرې تصدیق واخلم. ګورئ څومره غټه خبره ده چې کوم کس په دنیا کې د یو مسلمان ورور عیب د هغه ګناه دا پټ کړي د هغه ګناه پټه کړي په دې کې موږ ته هېڅ نقصان نشته هېڅ فایده هم نشته خو بس دا ده چې صرف د چا عیوب باندې پرده واچوي الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې تا په عیبو باندې پرده اچوي. او کوم کس چې د یو مسلمان عیب پټ کړي د هغه ګناهونه پټ کړي الله تعالی به تا ته جنت درکوي. څومره غټه سودا ده خو هسې که چېرته موږ تاسې دا سودا اهمیت وپېژنو